بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دا د منافقانو بحث شروع دی او د دې سورت نوم سوره منافقون ذکر الخوده شوه دی. دی منافقانو په مختلفو ځایونو کې غزواتو کې دا خبره کړې ده او خاص کر دین مراد عبد الله ابن ابی ابن سلول او داغه مرګري دي چې تاسو په دغه کسانو باندې کوم چې د رسول الله سره اوسېږي یعنی دا بهر نه د مهاجرین راغلي دي په دې باندې د خپل خرچې بندې کوي دا خرچې په مکوي دا به خود خوارشي او موږ به ترې خلاص شو زموږ دا خار به ترې خلاص شي. دا په مختلفو وختونو کې عبدالله به دا خبرې کولې. د هغې جواب دا ملاو شو چې دا بدکاره او فاجران منافقان په دې نکته باندې پوه نه دي چې د رزق او د هر یو څیز خزانې که د اسمانونو کې دي او که په ځمکو کې دي دا د الله دي. د هر څیز خزانه د الله ده. د الله سره د هر څیز ټاکونه دي. نو دا د دوی حماقت دی چې د مرګرو د پیغمبر روزي زمونږ په لاس کې ده، حالانکه د الله پاک د هر چا روزي د الله په لاس کې ده. حتی چې د منافقانو دا روزي هم د الله په لاس کې. خو منافقان په دې نکته نه پوهېږي. د منافقانو ذهنونه مسخ شوي دي، د هغې علمونه ختم شوي دي، هغې سوا د وراني نه په بل څه باندې نه پوهېږي، سوا د فساد نه په بل څه باندې نه پوهېږي. او دویم دا چې هغه واقعه چې په هغه غزوه د بني مستلق کې راغله او هلته یو مهاجري او انصاري جګړه وکړله، نو دی عبدالله پای کې دا خبره وکړه چې که دا ځل موږ مدینې ته لاړو نو دا عزتمن به لګي او دا ذلیلان به وباسي. او د دې خبیث د اعز نه مراد خپل ځان او خپل منافقان او د ذلیل نه جناب محمد رسول الله صحابه اراده. دا الله شان ته وګوره چې کله د مدینې منورې ته راورسېده، د زوی دی عبدالله ابن عبدالله داغه نوم دی، او دا سم ځوان دی او دا سم مخلص مسلمان دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارانو کې پیش تورې راویسته او د مدینې په دروازه کې ودرېده او دا خلک روان دي غږ نه کوي. او چې پلار یې راغی ورته ویل وراءک، رستو شه، زماری په خدای قسمی چې ته زما نه ننوځې دې ښار ته چې څو دې ویلي نه چې زه ذلیل یم او محمد مصطفی اعز دی، که مې پرېښودې نه وي په خپل لاس ته وجنم. بس مجبوره نه ویلې او بیا ننوته. دا سیم کتابونو لیکلي، جواب یې راولېږه رسول الله پسې. دې ملګري ته ووایي چې ما کور ته پرېږدي
داسې ځوانان هم دنیا کې تیر شوي دي او دقه ځوانو چې بیا کله دا مړ شو نو پیغمبر خوا پسې راغی چې بدقسمته پلار مې مړ شو راشه مونځ پې وکړه کمیس وله ورکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی حضرت عمر یې نه پرېږدي مه ځه هغه ویل که لاړ شه عمر خدای نیم منع کړې ده او دا کمیس یې ځکه ورکړو چې د بدر په غذا کې چې د نبي علیه السلام تره عباس په قید کې راوستی شو نو کمیس تشلیدلی و او هغه لوړ سړی و مزدار مجسم د پیغمبر خدا تره نو دوی دغه کمیس پې برابر و د عبدالله نو عبدالله خپل کمیس ویست هغه لی ورکړ نو دا نبي علیه السلام د هغې بدل ورکوه ته او خپل لاړې هم پې تو کړي مونځ هم پې وکړو او دې وجې نه یو بهترین اثر هم د منافقانو د هغه منافقانو باندې وشو چې کوم د هغه ډله ییز وو چې دې سړي خو ټول عمر د پیغمبر خدا سره دشمني کړې ده او اوس پیغمبر خدا د مرګ نه دونه بهترین سلوک ورسره وکړو نو د هغې یو بهترین اثر هم قایم شو په دې باندې نو دا هغې ته اشاره کوي هم الذین دا هغه منافقان دي یقولون چې دوی وایي لا تنفقوا علی من عند رسول الله خرچی مکوئ په چا باندې چې په نزد د رسول الله باندې دي کم مهاجرین د بار نه خلک چې راغلی دی او د نبي علیه السلام سره دیره دي دې باندې خرچې بندې کوي حتی ینفضو حتی چې دوی خوار شي د خوا د پیغمبر نه ولاړ شي او زمونږ را خاریت خالی شي د هغې جواب ولله خزائن السماوات والارض خالص د الله د پاره خزانې د اسمانونو او ځمکو دي ولكن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان نه پوهېږي منافق په دې نقطه نه دی رسېدلی یقولون لئن رجعنا الى المدینة لا یخرجن الاعز منها الاذل او وای دا منافقان قسم دی که واپس شو موږ خپل ښار مدینې ته نو خامخا به وباسي عزتمن خامخا به وباسي عزتمن منها د دې ښار نه الاذل ذلیلانو لره عبدالله ځان ته اعز وایي رسول الله ته اذل وایي د هغې جواب دا دی منافق په دې څه پوهېږي چې عزت څه ته وایي او عزت چا سره دی ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزت خالص د الله د پاره دی او د الله د رسول د پاره دی او د مؤمنانو د پاره دی عزتمندی غلبه دا خو د الله د پاره حقیقتا دا او د الله رب العزت پورې چې څوک متعلق دي او د هغې بندګان دي او د هغې د دین تابعداران دي چې د الله رسول مؤمنان دي عزت خو هغې سره دی ولكن المنافقین لا يعلمون منافقان نه پوهېږي عزت اصل کې معرفت الانسان بحقیقت نفسه دا ځان سره دا کوي دا ترجمه عزت څه ته وایي عزت څه ته وایي معرفت الانسان بحقیقت نفسه چې انسان د خپل نفس په حقیقت پوه شي نو دې ته ویلی کېږي عزت او یو د دې په مقابله کې کبر دی تکبر دی هغه جهالت الانسان بحقیقت نفسه ناپوهی د انسان د په حقیقت د خپل ځان باندې دا تکبر دی او معرفت د انسان دی بحقیقت نفسه دا عزت دی هغه خودی چې ورته وایي مومن به چاپلوس نه وي مومن به چاته ځان ذلیله نه ښکاره کوي او دا به تکبر نه وي چې او مومن ځان چاته ذلیل کوي نه دا تکبر نه دی دا هغه خلکو باندې دا خبره پټه شوې
چې د تکبر او د عزت معنا نه پیژني چې عزت څه ته وایي معرفت الانسان بحقیقت نفسه او تکبر څه ته وایي جهالت الانسان بحقیقت نفسه یو معرفت دی او بل جهالت دی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تا چدا ویلی چې جستا په باره کې خلک وایي چې متکبر دی هغه ویل زه خو متکبر نه یم خدا خو عزت دی د انسان چې د چا مخکې به ځان ذلیل نه ښکاره کوي مؤمن به صرف د الله مخکې ځان ذلیل ښکاره کوي د بل چا مخکې به ځان ذلیل نه ښکاره کوي کله چې د منافقانو ناکاره صفتونه ناکاره کردار ناکاره خبرې او ناکاره معاملې ذکر شوې نو الله مؤمنانو سره خطاب کوي او مؤمنانو ته وایي تاسو د منافقانو په شان نه شئ د کومو اشیاو د وجې نه چې منافقان د الله د یاد نه غافل شوي د الله د دین نه غافل شوي په دغه شیونو باندې بړه نه ږدئ اسدي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ایمان والو غافل دی نکی تاسو لا لا تلهکم غافل دی نکی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم نستاسو بچی عن ذکر اللہ دا یاد دا اللہ نا دا اللہ یاد دغم دے چی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم خدا اللہ اصل یاد دا دے چی دا جون پا ار اڑخ کی دیتا تا اللہ یادی جون پا ار اڑخ کی دیتا تا اللہ یادی تا چی کم کار کی یہ پا کم زے کی یہ پا کم حالت کی یہ تا تا دے اللہ یادی دا سنه چې پلاس کری تسبیح او کې کنزلی او پلاس کری تسبیح او وې دروغ دا خدا الله ذکر نه دی دا خوریاکاری دا تسبیح سلری نیولې او دا چل کړي خدای غر کړی دا پټی اړه دا چاته خېته دا خو چې چاته او خو دې حیثیت کې ختم کو دې ثواب دې لو کو په سمندر باندې ومن یفعل ذالک چاچه وکړه دا کار چاچه دا کار وکړو چې د خپلو بچو د مالونو او دولتونو او د دنیا پرستۍ په نتیجه کې الله ترې هیر شو فاولئک هم الخاسرون پس دا کسان موصوف په دې صفتون دا کامل تاوانیان دي د کامل تاوان سره مخامخ دا خلک وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اس خرچه چې کوي نو الله تعالی ترغیب ورکوي خرچ کولو ته منافقان وایي په مؤمنانو خرچې مه کوئ نو مؤمنانو ته الله ترغیب ورکوي د خرچې او دا خرچه په تلوار کول پکار دي زر زر کول پکار دي د مرګ د راتلو نه مخکې مخکې پکار ده منګه څه چل کوي بوډا سړی وي بوډۍ ښځه وي په زرګونو روپۍ به ایښي او وایي ځان له مې غوټه ایښي د غوټه او دا غوټه به راپسې وروستې لګوي یا الله دې غرق کا یا الله دې غرق کا که بوډۍ په خپل لاس یې ولې نه لګې چې غوټه وله ورکې چې بلې درسپې لګوي د بل دي استانه دي د سړي په دې مرۍ ته چې ساه راورسېد او ساعت یې ووته د ده څه ووه د بل شو دا ګوټه بیا د بوډۍ نه ده پاتې شوې او دا د بوډا ګوټه نه ده دا ګوټه د ورثو ده
که پې نه لګئ هېڅ لازمه پې نه ده چې پې ویې لګئ او په خپل ژوند کې 1 روپۍ لګول او د مرګ نه په وروستو په سړي پسې 120 روپۍ لګول دا یوه تېنه غوره ده خو دا پویه به چاله ورکوي دا به څوک پویه کوي مونږ خو د جهالت سیلاب وړي عوام هم د جهالت په سیلاب کې او مولیان هم د جهالت په سیلاب کې لګو ایله په تاویلي ماویلي او په پتو باندې پت لګیا دي وخت خرابوي نو ځکه قرآن فرمایل وانفقوا مما رزقناکم خرچ کوي د هغې نه چې موږ دله درکړي دي زمونږ دي زمونږه او موږ تاسو ته حواله کړي الله وایي د دې نه خرچ کوي من قبل ان یأتی احدکم الموت پخوا د هغې نه چې راشي یو تن ستاسو ته مرګ د مرګ نه مراد اسباب د مرګ دي یعنی زنکدن حالات شروع شي فیقولون دا کسوائی رب زما ربا لولا اخرتنی الى اجل قریب ولی نرستو کوتا مال راغنیٹی نز دیتا اے اللہ مال لغوندی ٹیم راکا فاصدقا پزب خیراتون اوکما واکم من الصالحین او شمباز دنیکانونا بساز شم د دې وجې نه کوم سړی چې د الله په لار کې خرچه ونه کي بلکې عبدالله زوی د عباس وایي هر هغه سړی چې د الله په بندګۍ او اطاعت کې کمی وکړي مفرد کمی کوونکي ته وایي تاسو له تفسیرونو کې مفرد لپاره راځي هر هغه سړی چې هغه مفرطي د الله په بندګۍ او عبادت کې هغه بر زنکدن په وخت کې دا ارمان کوي چې ای زما ربه ته ماله ولې لږ ټیم تا نه راکو ولې ته ماله یو موقع نه راکوي چې زه ستا په لار کې تصدقات وکړم او زه د نیکانو نه ساز شم او چې کمی کمی زما نه شوي دي دا کمی ټولې پوره کړم خو بیا چې یو ځلې د سړي زنکدن شروع شي او دا سای دی مرۍ ته راورسي بیا کوم ځای کې دی مهلت بیا کوم ځای کې دی ډیل ورکول بیا خبر ختمه شوه نو دا عبدالله زوی د عباس وایي هر کمی کوونکې د الله په بندګۍ او عبادت کې د زنکدن په وخت کې به ارمان به کوي یو ترجمه عبدالله صاحب دام کړې ده چې دا د آخرت سره هم ټچ دی آخرت کې به کم سړي چې کمی کړی دی په آخرت کې به ارمان کوي چې الله تعالی ته ماله موقع راکړه یو ځل بیا ما دنیا ته بوځه بیا ته وګوره چې څنګه کېږم ولن یؤخر الله نفسا اچھر نرستو کوي الله یو تن لرا اذا جاء اجلها کله چې راشي نیټه د هغو الله پاک چې د چا نیټه راغله الله یې بیا نه رستو کوي یو سیکنډ دپاره مهلت نشته قرآن بار بار دا خبره کړې مونږ ته والله خبیر بما تعملون الله خبر دی په هغې باندې چې تاسو یې کوئ ځکه دا قرآن کې ذکر دی چې دوی به ارمان کوي الله مونږ دوباره بوځه ته وګوره چې مونږ څه کوو نو الله فرمایي ولو عادوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو عادوا قال کچری الله تعالی دوی واپس کی دنیا ته څنګه چې دوی وایي موږ دنیا ته واپس بوځه نو لعادوا لما نهوا عنه واپس کیږي به هغې خبرو ته چې د کومو نه منع شوي بیا به که زړه کاتی او زوړ کار به ذره بر فرق په دې کې نه راغلی لعادوا لما نهوا عنه دا دوی چې وایي موږ به بیا نه کوو وانهم لکاذبون دروغجن دي دروغ وایي بیا به یې کوي دوباره الله دې موږ او تاسو د منافقت نه او د نفاق نه وساتي او الله دې موږ او تاسو خپل مخلصین بندگان ساز کی او بندگانی مرضیه دی الله موږ خپل ساز کی
او زمونږ را زندګي دی الله د خپل دین د غلبې دپاره او د خپل دین د رایج کولو دپاره او د غالب کولو دپاره او د شرک او کفر او د بدعات او رسوماتو د ختمولو دپاره زمونږ را زندګي الله تعالی په دې ولګوي او د دې په وجه دی الله زمونږ او ستاسو ټول نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرار او لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کې د سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک دې لکار کوي کامیابی کی، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، قوت قسمت یې تباهي کړي. یا الله زموږ ټول نه راضي شي. څونه زمونږ مشران کشران زنانه نارینه وفات شوي ټول بخښي. څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول له شفا کامل عاجله ورکړي. خدای زمونږ ټولو نه راضي شي. جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباد کړي. دې کې کم کمې د غیب او خزانو نه پوره کړي. الله د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه دې آبادولو او چلولو او قرض خلاصول ته راواړې. دې قرضونو او ذاتي قرضونو نه ربه موږ خلاص کړي. ای زمونږ ربه څوک چې موږ سره په دې کې تعاون کوي او په هر لحاظ سره تعاون کوي الله ته داغه دنیا او آخرت کې تعاون وکړي. څوک چې د دې مخالفت کوي یا دې ته ضرر رسوي الله هدایت ورته وکړي. که هدایت په قسمت کې نه الله تعالی خوار او ذلیل کې زمونږ ټولو نه الله راضي شي. خاتمه زمونږ ټولو په ایمان.